أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. موجوده چې کومه میاشت روانه ده دې ته د رجب میاشت وایي. عربو به د څلورو میاشتو ډېر قدر او احترام کو، عزت پې کو. هغه څلورو میاشتو کې به جنگ جګړې نه کولې. که څوک به د یو بل دشمنان مو او د یو بل د کور مخې ته به هم تېرېدل، د یو بل ته به یې غږ نه کوه. بلکې بعض حضرات و عربو به دا چلو که چې هغوی به د خپلو نیزو نه هغه اوسپنې وایستې، د نیزو نه او د غشو نه به یې اوسپنې لرې کړې او تورې به یې په تیکو کې بندې کړې چې هسې نه په جذباتو کې راشو په چاغوزانو. د دې میاشتو به یې ډېر قدر کو او ډېر عزت به یې کو. اسلام چې راغی نو هغه د میاشتو عزت هغې هم برقرار وساته. هغه میاشتې کوم دي؟ هغه میاشتې یو رجب دی چې مونږ ورته د زبرګې میاشت وایو، دا موجوده رجب. یو ذیقعده ده، یو ذوالحجه او یو محرم. دا څلور میاشتې. نو دا رجب دا اوس زبرګه میاشت و زمونږ پښتانه وایي. دا د عزت او د احترام میاشت ده او د قدر میاشت ده. څه مطلب؟ عزت او قدر او احترام څه دی؟ ګوره د شریعت د میاشتې قدر او عزت دی چې په هغې کې انسان د نورو میاشتو په نسبت باندې لږه نیکي زیاته وي. شریعت دا وایي د ګناه نه پکې ځان وساتي، دا نه. او نیکی او عبادت بم په هغه طریقه کوي چې کومه طریقه د پیغمبر مبارک نه ثابته ده. د ځانه به نه کوي هغه څیز چې هغه د دین یو حصه او د شریعت یو حصه ګڼي او د پیغمبر مبارک نه ثابته نی او ته د ځان نه کې، نو دی ته بیا په عربی کې بدعت وایي، په شریعت کې دا ډېر لوی جرم او ډېر لوی ګناه. نو عبادت به موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د راوړلې شوې طریقې مطابق کوو. نو دې رجب کې د حضور پاک یو عظیمه معجزه ښکاره شوې ده چې د پیغمبر علیه السلام په معجزاتو کې دا غټه معجزه ده چې هغې ته د معراج سفر وایي. اختلاف پکې رونو شته چې د معراج دا سفر په کومه میاشت کې شوی دی. څوک د ربیع الاول میاشت یادوي، څوک بل هم نورې میاشتې میادوي. پکې اختلاف د علماو شته د مورخینو، خو اکثر مورخین په دې خبره متفق دي او راجحه خبره دا ده چې دا سفر د حضور پاک په دې معراج کې شوی دی، په دې رجب کې شوی دی، زبرګه. بیا په زبرګه میاشت کې چې معراج شوی دی په کال کې لوی اختلاف دی چې دا په کم کال کې دی. څوک وایي د حضور پاک د پیغمبرۍ 5م کال، څوک وایي د حضور پاک د پیغمبرۍ 12م کال، څوک وایي د حضور پاک د پیغمبرۍ 11م کال، څوک وایي د حضور پاک د پیغمبرۍ د نبوت 10م کال. او دا 10م کال چې څوک یادوي نو اکثر علما دې له ترجیح ورکوي چې د هجرت نه 3 کاله مخکې دا معراج شوی دی. نو د هجرت د مدینې منورې نه 3 کاله مخکې هم دا 10م راځي د نبوت د پیغمبرۍ. او دې کې 15 منځونه بره فرض شوي دي، د به درته بیان وکم. نو دا 15 منځونه هم بعضې علما وایي اله فرض شوي چې ابوطالب وفات شوی او ابوطالب د دې نه مخکې وفات شوی. نو ګورې ټینګېږی به پې نه، اختلاف د علماو پکې دی، خو صرف دومره ده چې کوم راجح قول دا دی هغه د پیغمبر علیه السلام د هجرت نه مخکې 3 کاله 10م د پیغمبر علیه السلام د پیغمبرۍ 10م کالو. او راجح دا دی چې دا د زبرګې میاشت وه. او بیا په تاریخ کې م اختلاف شته، خو راجح قول دا چې دا 28مه شپه وره دې میاشت دی
چې دا لوی سفر د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیښ شوی دی او قرآن شریف کې الله پاک په 15مه سپاره کې ذکر کوي په نورو سپارو کې مشارې شوی دی خو په 15مه سپاره کې الله ذکر کوي سبحان الذي اسرى بعبده لیلا اغه الله د هر عیب نه پاک دی دا سبحان په بعض موقعو کې د تعجب په مقام کې ذکر کېږي چې کوم ځای کې یو داسې کار پیښ شي چې د انسان د عقل نه اوچتي او انسان د هغې نه تعجب وکړي انسان ته عجیبه ښکاره شي چې هو دا نو هغه وخت کې عرب د الله تسبیح ذکر کوي سبحان الله وایي لکه اوس هم داسې ګلی شروع شي سخته نو انا لله ویلی شي او سبحان الله ویلی شي یا ابو چت شي او د خلقو دا کلی وړي نو انا لله د مصیبت په وخت کې ویلی شي او د تعجب د وخت د سبحان الله لفظ هم ویلی شي یا بعضې وخت کې داسې یو خطیب یو تقریر کوي او په هغې کې یو رښتونې خبره وکړي خو هغه ډېره عجیبه او ناشنی نو خلک هغې سره آواز وکړي د سبحان الله نو د تعجب په میدان کې وخت کې سبحان الله ویلی شي نو دا خبره هم ډېره عجیبه خبره وه د انسان د عقل نه اوچته وه نو الله پاک سبحان لفظ استعمال کړه سبحان الذي هغه ذات د هر عیب نه پاک دی اس عیب پکې نشته دغه ذات کې ګوره څونه ښکلې معنا لري خدای پاک کې عیب نشته نه خدای پاک وده کېږي نه الله ستړی کېږي نه ولا مرګ راځي نه ولا بیماری راځي نه بیبي ته محتاجه دی ښځی نشته نه بچو ته محتاجه دی بچی نشته نه بل انسان ته پیری ته فرشتې ته محتاجه دی چا ته محتاجه نه دی نه ولا مرګ راځي نه ولا تکلیف او بیماری راځي او نه پې نشوالی راځي او دا څومره ښکلي صفتونه دي ټول الله له ثابت دي ولې که ټول ښکلي صفتونه الله له ثابت نه کې نو دا خو عیب شو بیا که نه چې چا کې صفت ښکلي نه هغه عیب دی نو سبحان کې ظاهرا دا معنا چې الله د هر عیب نه پاک دی لیکن دې خوا پکې دا اشاره م راله چې څومره ښکلي صفتونه دي دا هم الله له ثابت دي ولې که ثابت نه شي خو دا عیب شو که نه نو موږ وایو چې الله د هر عیب نه پاک دی نو د خدای په صفتونو کې یو صفت دام دی چې هغه کار کوي چې هغې ته د انسان عقل نه رسیږي او ناشنا کاري اسرا د شپې تلو ته وایي نو اسرا د شپې بوته څوک بعبده خپل بنده چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم دی د علما دلته وایي چې حضور پاک په ویښه تللی دی هغې باندې به تاسو زه پوهېږم او د کوم ځای نه یې بوته من المسجد الحرام د مکې مکرمې د جومات نه الى المسجد الاقصى هغه لرې جومات ته المسجد هغه جومات الاقصی چې ډېر لرې دی لري جومات دا موصوف صفت دی هغه جومات چې د مکې نه ډېر لرې دی الذي بارکنا حوله د هغې نه ګیر چاپېره موږ ډېر لوی برکتونه د مال برکت هم دی د ځمکې برکت هم دی روحاني برکتونه ډېر پیغمبران دقلته موږ پیدا کړي دي څه مو بوته لنریه من آیاتنا چې موږ ورته خپلې نښې وښایو خپل قدرتونه ورته وښایو الله وی انه هو السمیع البصیر الله اوریدونکی دی که څوک د الله پاک صفت کوي ثنا کوي د الله حمد وی چې شکر د پیغمبر مبارک لري دومره لویه مرتبه ورکړې ده نو الله اوري ګورې بدل کوي او الله لیدونکی دی ورې سوچ کوي چې حضور پاک ته په دې معراج کې کوم منځونه الله لازم کړي دي او فرض کړي دي نو ګورې صحیح طریقې سره الله ستا د خبرو اوریدونکی هم دی او پته علم هم دی تاویني بدل کوي حضور پاک دا اختر د لور ام هانې کره ام هانې د حضرت علي صاحب خور وه هغې کره ودو او دا هغه وختو چې ډېر زیات تکلیفات پیغمبر مبارک د خلقو رسول د مکې د کافرانو سره انتهایی دشمني سخته شوې وه ډېر ظلم به یې کو نو حضور پاک په دغه شپه د ام هانې کره د علي صاحب خور و د حضور پاک د تر لور هغې کره ودو رسول الله مبارک په خپله فرمایي حدیث کې راځي وی دی کې جبریل علیه السلام راغی بره چت کولو شو جبریل ترې راکوز شو په دروازه نه دی راغلی چت او د لرګو چت هغه کولاو شو او جبریل ترې راکوز شو او عجیبه دا ده چې بره نه چت کولاو شو نه خوره را پرېوته نه خټه را پرېوته او په چت د پاسه خو خلک څانګې لرګي اچوي که نه یو خس لاندې را پرېوت هېڅ شی لاندې را پرېنوته
او بیا چې جبريل تر لاندې شو نو چت په خپل ټیک شو تا باندې چې کني دا چت کولاو شوی حالانکه د لرګو چت چې کولاو شي او چت شي خورې را پرودي شګې را پرودي خسو خاشاک را پرودي څانګې را پرودي اسم پرې نه وتل یو دوړم لاندې رانله او جبريل تر راکوز شو حضور پاک د خوبا را پاسه وې پاسه دا جبريل په دروازه ولې رانغی په دې چت ولې راغی نو زموږ د حدیث استادان د دې توجیهات ذکر کوي خو زه به راته اسانه توجیه وې ادا چې اشارت دیته دی چې ستا سفر بره دی زره بره نه رالم تا به بره بوزو اشارت دیته دی چې دا چت سنگ ما ته کولاو شو او زه ته لاندې رالم تا ته به د اسمان چت کولاویږي اشارت دیته دی چې دا یو ناشنا کارو شو چت کولاو شو او استا واپس پیوندم شو اس خور خخ چیت پرې نه وته دقه رنګ استا یو ناشنا سفر برت لو والا دی اب هم داس یو ناشناوي چې سړی به حیرانې ورته نو بیا په حضور پاک د خپلې بسترې نه پاسه جبريل علیه السلام خو باغله راته په جنګلو وسره وه نو په دروازې زنځیر یې کولو کړو والا زنځیرو او په دروازې حضور پاک وویسته او حرم مبارک ته یې راوسته د ام هانې او د بیت الله په منځ کې لږه فاصله وه دونه فاصله به ولکه زمونږ د جومات د دې دروازې نه د دغه ګوټه پورې دا چې کوم زمونږ دا چوراهه راځي د ټرانسفارمر کې لګېدلی دی دقه ځای پورې د دې ګوټه پورې دونه فاصله وه په هغه زمانه کې د مهانې کور د ترکو پخوانۍ زړه برنډه اوس نه د ترکو پخوانۍ چې کومه زړه برنډه وه نو د باب عبدالعزیز او د باب فهد په منځ کې هلته پخوا یو چبوتره وه خلک به پکې ناستېدل هغه چبوتره تاریخ لیکه چې دا د ام هانې رضی الله تعالی عنها کور و چې د کوم ځای نه حضور پاک معراج ته بوتلی شوی لاندې بیسمنټو او د بیسمنټ په دروازه چې به تر اوچت شوې نو هلته یو ستن وه د نورو ستنو نه بدله وه او هغې سره داسې د یو مصلې په ځای باندې یو ځای نو خلکو به وی دا هغه ځای دی چې ام هانې کور او حضور پاک ته تللی دی اوس هغه ټول سیسټم بدل شوی دی دې نوې توسیع کې هغه ځای نرمن شوي دي نو چې حتیم بیت الله ته یې راوسته نو حتیم ته وردن نه که حتیم د بیت الله سره خوا کې یو لږ ځای دی خلک پکې ورننوځي نو حضور پاک له اپریشن د سینې وکړه شخصه درکې ورته وایي دا د رسول الله مبارک څلور کرته شوی دی یو ځل حضور پاک د بیبي حلیمې کرو چې د اپریشن شوی یو ځل د رسول الله عمر بنا بر روایت راجحه لس کاله چې دا سینه شلیدلې ده دریم ځل چې حضور پاک ته په غار حرا کې پیغمبري ملاوې ده نو دا کار شوی دی او څلورم ځل چې حضور پاک معراج ته خیږي نو دا کار شوی دی رسول الله مبارک فرمایي چې جبريل علیه السلام زما سینه وشلوله او چې څنګه وشلوله نو زما زړه راوویسته دننه زړه هغې دا خپل ځای نه را دې خوا که او د زمزم اوبې راغشتې وې په هغې زما دا زړه صفا ووینځه سامان یې ټول ځان سره د جنت نه راوستی و چې په اپریشن کې کم سامان استعمالیږي د جنت نه راغلی او اوبه د زمزم استعمال شوي دي نو علما د دې نه معلوموي چې د زمزم د اوبو نه قیمتي او بهترې اوبه نورې نشته دي د جنت د حوض کوثر اوبه خو وې هغې یې راونړې او د زمزم اوبه یې راوړلې معلومیږي دا چې د زمزم د اوبو نه قیمتي اوبه بلې نشته نو یې زړه یې راله صفا ووینځه پاک یې کراله او بیا یې د سرو زرو یو کاسه وه هغې کې علم او حکمت او دانایي او خیارتوب دا د ډکه وه د هغې نه دا زمونږ په دې دا چې کوم غیر مادي څیزونه دي د هغې هلته شکلونه دي اوس علم خو غیر مادي شی دی شکل نه لري لیکن په دغه عالم او دنیا کې د هغې شکل شته نو د علم او حکمت دانایي او خیارتیا د هغې نه کاسه ډکه وه هغې زما په زړه کې وردننه کړه زړه په دې رګونو کې ور واچوله هغې کې ور واچوله او بیا څه چل وکړه بیا یې او دومره پکې ور واچوله چې زه تر مرۍ پورې ډک شوم در مرۍ پورې زما د علم نه او د حکمت او د هوښیارتوب او د دانایۍ نه زما تر مرۍ پورې وجود ډک شو داسې شوه دی پکې ور واړو دغه روحاني څیزونه دي دا داسې څیزونه نه دي لکه چې اوبه وراړی یا وینه پکې ورچی په رګونو کې دا ځان له یو کیفیت دی وی بیا زما سینه یو ځای کړه جبریل علیه السلام پې لاس راښ کړه واپس مې سینه جوړه شوه
درد تکلیف اسم نه چونکه الله سره ملاقات لروان دی حضور پاک او پیغمبرانو سره ملاقات لروان دی او جنتونه بینه او دوزخونه بینه هغه د پاره د زړه قوت او طاقت پکار دی روحانی قوت او طاقت جسمانی نه نو هغه روحانی قوت او طاقت نه وته زړه ډک وی د هغې نه پسې د حتمیم نه راوستم نو یو څاروی ولاړو براق چې ورته وایي مشهور په براق دی براق پته ولې وایي علما ډېرې وجې ذکر کوي یو وجه دا ده چې لکه د برېښنا غوندې پړقېده چمکاوېده تک سپین دویم دا چې لکه د برېښنا په شان نظر به یې کوو برق یو پړق سره د یو ځای نه بل ځای ته برېښنا ورسي دقه رنګې چې د به نظر کوم ځای لګېده نو نوکه به یې هغه ځای کې لګېدله ځکه براق ورته وایي د برېښنا په شان نظر یې کوو یا دا چې برق برېښنا سنګ وشي نو د هغې نه دنیا روښانه شي دقه رنګې دا براق چې سنګ پې زه سور شم او دې سفر شروع کړ نو دې نه به رڼا خطه شپه وه شپه وه د دې نه خپله لکه د برېښنا رڼا خطه او میدان به کولو او واضحه ښکارېده یا دا چې برېښنا سره د انسان وجود ته سکون او خوشحالي میلو شي هر څه روښانه شي نو دې څاروي باندې ختېدو سره زړه کې اطمینان او خوشحالي او هغه سکون میلو شي د زړه برېښنا میلو شوه وی هغه او دا براق څونه وی دا د اس نه رکوټې د اس نه او د خر او د قچر نه لږ اوچته وی چې کله زه په هغه براق باندې سورېدم نو براق مستي وکړه لږ داسې دا ځان یې ولقو او مستي وکړه نو حضرت جبریل علیه السلام ورته څه وایي ابي محمد تفعل هكذا صلی الله علیه وسلم ته د پیغمبر مبارک سره محمد سره دا چل کې والله ما رکبک احد افضل منه پتا د دنه بهتر شخصیت سورلی نه ده کړی دا څه کې نو براق خبرې وکړې دا هم د حضور پاک معجزه ده چې حیواناتو خبرې کړې دي وی زما یو درخواست دی که څه درخواست دی وی زه دا درخواست کوم چې اوس څه د حضور پاک مرکب شم سورلي کوم نو چې په جنت کې ما د خپلې سورلۍ دپاره قبول کړي نو رسول الله مبارک وی بالکل ما ته قبوله ده په جنت کې به هم ته زما سورلي جنت کې خو د سورلۍ ضرورت نشته جنت کې خو چې څوک په یو سیکنډ کې کم ځای ته رسېدل غواړي رسېږي ما لیکن بعضې وخت کې یو سړی په یو اس باندې سور شي هغه له خون ورکوي چې په هغې باندې ګرځي لکه اوس هم د بعضې خانانو موټرې وي لیکن ځان له اسونه هم ساتلي وي کله کله پې سورلي کوي د خوند دپاره او د لذت او د خوشحالۍ دپاره وایي ما ته قبوله ده نو حضور پاک مبارک په هغه براق باندې سور شو ملګري ورسره څوک دي نو په غټو ملګرو کې دوه ملګري دي یو حضرت جبریل علیہ السلام دی او یو حضرت میکائیل علیہ السلام دی دا په غټو فرشتو کې دي نور یو روایت کې راځي چې د 500,000 فرشتو په پروتوکول کې روان دي په جلوس کې روان دي 50,000 صحابه حضور پاک خدای بوزي د چا یاره نشته چې څوک ته تکلیف ورسوي اس یاره نه د پیریانو شته نه د جناتو او نه د انسانانو نه د غلو د ډاکوانو لیکن دا یو عزت چې دا مخکې وروستو ته د لښکرې منډې وایي دا یو عزت دی دا رسول الله مبارک له خدای پاک یو عزت ورکړ نو روان شو رسول الله مبارک فرمایي چې یو ځای ته ورسېدم نو ما ته جبریل علیه السلام براق ودراو وی دلته یو 2 رکعاته لمونځ وکړه نو ما 2 رکعاته لمونځ وکړه نو راته وفرمایل وی دا ځای دې وپېژن ما وینا دا ما ونه پیژن وی دې دا یثرب دی وروستو دې مدینه منوره جوړه شوې ده دا ستا د هجرت ځای دی بل ځای کې براق ودرو وی کوز چې دلته 2 رکعاته نفل وکړه وی 2 رکعاته نفل مې وکړل وی دا ځای دې وپېژن ما وی نه وی دا بیت اللحم دی کوم دی چې عیسی علیه السلام د خپلې مور نه بغیر د پلار نه پیدا شوی وی بل ځای کې براق ودرو وی چې وی درو نو ما ته 2 رکعاته نفل وکړه وی 2 رکعاته نفل مې وکړل وی دا ځای دې وپېژن ما وی نه وی دا وادي کوه تور دی کوه تور هغه ځای چې کوم ځای کې موسی علیه السلام سره خپل رب ملاقات کړی دی او خبرې ورسره کړې دي وی په لاره چې تلم موسی علیه السلام مې ولیدل په خپل قبر کې ولاړو او منځ یې کاوه
امم ولید او چې کله حضور پاک براق ته خیږي نو رسول الله چې څنګه براق مستی وکړه نو دغه رنګ رسول الله مبارک ته جبرئیل علیه السلام یې ځکه نو سره خیجا نو حضور پاک هم لګیو پټه صبر لګلې جبرئیل علیه السلام وتوی خرخیجه حضرت ولې نه خیجه نو لګ به صبر وکړه وی دا الله رسوله تا ته ولې نه خیجه وی یو سوچ مې دی پزړه کې او غدا چې زه خو په دې براق دلته سور شو او زم او ما به خدای په جنت تم پاسان رسي فکر د امت لرم امت به مې سکي ګوره حضور پاک هر وخت خپل امت فکر کړی درونو هر موقع کې امت یاد کړی په هر موقع کې الله ته خپل امت جړا کړی دی ګورې رونو خو چې د حضور پاک صحیح امت خو جوړ شي کړي لیکن موږ د خپل پیغمبر ته بیداری ونکړو ځکه لري خپه شو پیغام الله موږ له څومره خپل پیغمبر را کړی څومره مهربانه پیغمبر بالمؤمنین رؤوف الرحیم او د خپل امت د پاره سونه جلاګانې کړې دي خو موږ د پیغمبر طریقې خوښ نه کړې دین خوري لوي شی دی د پیغمبر طریقې شکل د پیغمبر موږ ځان لا خوښ نه کړ د انګريزانو شکل هم خوښ په لولونو خويندو لا موږ د پیغمبر د بیبيانو جامه خوښ نه کړه د انګريزانو جامې وتا چې د دمو جامې موږ په لولونو خويندو تا چې په زامنو ته د انګريز لباس اچو دا څنګه زه حیران پدې چې د پیغمبر مبارک د خپل مسره څومره مینا امت څومره غافل دي موږ په موبایل او په ټي وي باندې او په نت کې کوم ډم وینو هغه کې مجامع چولی هغه بران جامع مخبل لونو لاله او دمان سړی چې کوم جامع اچي نو خپل زامنو له اقا جامع وروړو هغه بران جامع ولا وروړو دا د پلان کې ډمې پشان او دا د انګريز پشان او دا د انګريز پشان درونو د خپل مبارک پیغمبر لباس خوښ کې کنه او د خپل مبارک پیغمبر شکل ځان لخوخ کې او خپل بچولا د حضور پاک شکل خوخ کې داغه جامه ولا خوخه کې او خپل لونو د حضور پاک د بیبيانو د عائشی بیبي او د حضور پاک د لونو د فاطمی بیبي او د زینب بیبي داغه لباس او داغه جامه ولا خوخه کې او د پیغمبر مبارک په دین عمل وکي او درود شریف په حضور پاک باندې ډیر وای ډیر زیات مونږ له ډېر دعاګانې غوښتې نو جبرئیل علیہ السلام دا الله دا طرف نه ولا انعام راوړو وی دا الله رسولا الله فرمای فکر مکوا جستا انسان څوک ستا امت کې داخل شي نو تا سره با په پول باندې چې خلک وته پولیس سرات وي یو دې به پوری وځي دا برېخنا پشان لکه څنګه ته په براق باندې سوريږي او لکه د برېخنا سفر کوي د قرانګي به تاسو امت لکه د برېخنا په پول باندې پوری وځي ان شاء الله العزیز او خدای دې د حضور پاک صحیح امتیان جوړ کړي بیا دا براق حضور پاک په سور دی حضرت جبرئیل او میکائیل علیهم السلام دواړه وسره دي نو اورسه د بیت المقدس ته چې خلق وته بیت المقدس وای نو د بیت المقدس د جمعه د دروازې نه بار یو تیګه و هغه تیګه کې سورې نو چې کله به پیغمبران راغلل یا سو په پسورلې راغلل نو دا قانونو چې غیبه هغه تیګه کې هغه سوري کې دا غسورلې پړې ورک دا اسیا د خر او هغه تیګه پورې به هغه اس او خر تاړو نو حضور پاک د براق نفوس شو نو جبرئیل علیہ السلام ګوته ورو منډلا هغه سوړه کې هغه د خورې سره بند شوی و ډیره زمانه تیره و نو خور سره غسوله بند شوی و نو جبرئیل علیہ السلام خو د انسان په شکل راغلی نو ګوته ورو منډله نو غسوله تازه کړه خورې ته وسته کولا وکړه او د حضور پاک چې کم براق پړې پکې ورکاغه الته اوتړ او جمعه ته وردن نکد بیت المقدس رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې د بیت المقدس جمعه ته دن نشم جمعه د خلکو ډک صفونو کې خلک ولاړ یو شان خلک ولاړ او صفونه داسې تیار ولاړ دي لکه په دې انتظار دي چې څوک امام راځي هغه به خلکو ته منځ کوي یو امام را روان او خلک ولاړ
او بس دغه انتظار د چې امام را روان شوی دی اوس به مصلی لره ورسي دقسې وی خلک ټول ولاړ دی وی جبریل علیه السلام د ګوتې ونیوم او زه د ټولو صفونو نه مخکې کړم لومبي صف پرېښود ما مړه کې دا سوچ کاو چې په دې لومبي صف کې به ودرېږو اوس به امام راځي مونځ به کوي وی زه د ګوتې نه ونیوم او زه مخکې کړم مصلی ته او یې راته وی چې دا خلک ستا په انتظار دی دوی ته یو 2 رکعته مونځ وکړه امامت ورته وکړه د 2 رکعات وی ما 2 رکعته مونځ هغې ټولو ته وکړل چې کله مې سلام وګرځاو جبریل علیه السلام راغی ما سره کېناست وی تا ته پته ولګېده چې دا تا پسې چا مونځ وکړه ما وی نه وی دا د آدم علیه السلام نه واله تر عیسی علیه السلام پورې چې څومره پیغمبران علما لیکي تقریبا 1,40,000 کم و بیش پیغمبران دي تا پسې مونځ وکړي دا روحاني اجتماع و د پیغمبران روح مجسد دی جسد ورته ملو شوی د روحاني اجتماع و د پیغمبرانو نو روحاني اجتماع په لږ ځای کې ډېر خلک هم ځایږي 1,40,000 پیغمبرانو حضور پاک پسې مونځ کو نبی علیہ السلام امام شو دا لقب ملو شو رسول الله مبارک تا چې امام الانبیاء والمرسلین د ټولو پیغمبرانو او د ټولو رسولانو امام پیشوا سیوطی لیکلی دی جلال الدین سیوطی په خصائص کبرا کې چې د هغې نه پس په عامو کتابونو کې دا نشته بعضو کې شته په هغې نه پس تقریرونه شروع شو حضرت جبریل علیه السلام د سټیج ناظمو لکه دا چې څوک رابلي پلان کې به راشي پلان کې به ناشي نو جبریل علیه السلام حضرت آدم علیه السلام نوم واغېسته وی اوس به د ټول بني آدم پلار او نیکه د ټولو پیغمبرانو نیکه چا نه چې الله دا انسانیت خور کړی دی حضرت آدم علیه السلام راشي او ستاسو مخکې به یو څو خبرې وکړي آدم علیه السلام را پاسېد او هغه یو څو خبرې وکړې او څه خبرې یې وکړې خپل صفت یې وکړې یقینا چې زه الله پاک په جنت کې پیدا کړی دا لویه خبره ده زه الله بغیر د پلار او د مور نه پیدا کړی لویه خبره زه الله په خپل لوی قدرت پیدا کړی الله کولی شي لویه خبره ده زه بیا الله دنیا ته راولېږلم په حیثیت د خلیفة الله فی الارض چې د الله احکامات دلته خلقو ته ورسو د الله احکامات دلته نافذ کم د الله د قانون مطابق خلق باندې عمل وکم زه خپل نائب او خلیفه کړم په دنیا کې زمانه بلا پیغمبران او بچی پیدا کړل او چې دا څومره تاسو وینئ د انبیا او دا مخلوق دا الله پاک زمانه پیدا کړی دا دغه الله پاک ورو سخیره کې خبره کوي دغه الله چې د جنت کې پیدا کړم دغه الله چې د جنت تناکوس کوم خلیفہ کړم دغه الله چې د ټولو پیغمبرانو انسانیت کې پیدا کړم دغه الله چې بغیر د مور او پلار نه پیدا کړی ما هغه لړ حمد او ثنا هغه لړ تعریفونه دي دا خبره وکړي او بیا کېناست جبرئیل علیه السلام پاسید وی اوس به حضرت نوح علیه السلام راشي هغه به یو څو خبرې وکړي نوح علیه السلام پاسید هغه خپل صفاتو کو د الله حمد وي هغه الله له حمد او ثنا ده کوم الله چې مال ډېر عمر را کړی او ما پکې په دا ټول عمر کې دعوت او تبلیغ وکړ قوم ته مې دین ورسو هغه الله پاک چې کله قوم زمانہ فرمانی وکړه نو مال الله پاک نجات راکړه د کشته په ذریعہ او مسلمانانو له نجات ورکړه او زما هغه ظالمان او کافران قوم خدای تبا کړل هغه الله پاک چې زمانه د آدم علیه السلام نه پس دویم نسل خور کو هغه الله الحمد دې ثنا ده او شکر ده بیا جبرئیل علیہ السلام پاسې ده وی اوس په ابراهیم علیہ السلام یو څو خبرې وکړي د مشهور باز غټ پیغمبران بران مختل ابراهیم علیہ السلام پاسې ده وی هغه الله پاک چې د توحید او د الله د وحدانیت داعی جوړ کړم او زید اور نه سالم راوستم زما پلاسې بیت الله او بیت المقدس جوړ کړی او نور صفاتونه وکړل زه مختصر کوم درته هغه الله الحمد او صفات دی بیا حضرت موسی علیہ السلام هغه د وی چې زما په وجه خدای پاک بنی اسرائیل غرق کړ فرعون خدای غرق
ما له خدای نجات راکو، ما له خدای تورات راکو، ما سره په تور کې خبرې وکړلې الله پاک هغه الله الحمدنا او ثناګانې دي. حضرت عیسی علیہ السلام پاسېدو هغه الله چې دې بغیر د پلار نه د مور نه پیدا کړی دې جم دې جاړ اسمان ته اوچت کړی ما له ډېر لوی قوم را کړی دی زما په لاس به برګي جوړول او وړاندې به جوړول او مړي به جم دي کول الله پاک هغه الله له ډېر لوی ثنا ده او ډېر لوی صفاتونه دي. دا یو څو پیغمبرانو تقریرونه وکړل. اخره کې جبرئیل علیہ السلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوسبا د ټولو پیغمبرانو اخیری پیغمبر خاتم النبیین والمرسلین چې د ټولو پیغمبرانو د رسولانو اخیری دی. دا غنه پس بل پیغمبر نه راغلی دی او نه براشي. اوس باغه یو څو خبرې کوي نو حضور پاک پاسه نو د الله حمدونه شروع کړل. داسې حمدونه چې ناشنا الله لړې رسانا ده څومره ښکلي صفتونه دي دا ټول الله له ثابت دي. هغه صفات چې د الله د شان سره مناسب دي هغه الله له ثابت دي. الله ډېر لوی علیم دی، الله بصیر دی، الله پاک علیم دی، خبیر دی. الله صفتونه وکړل. بیا سوی الله په ما ډېر لوی فضل کړی دی. ګوره د الله فضل وایي چې دې د ټولو پیغمبرانو اخیری پیغمبر پیدا کړی ما خو د ټولو نه مخکې به زه او زما امت جنت ته داخل الله زه اخیری پیغمبر دنیا ته راولېږلم خو د ټولو نه مخکې به زما امت سره حساب کتاب د قیامت په ورځ کېږي. د هغې الله ډېره ثنا او صفت کومه چې د ټولو امتونو نه په زیات تعداد کې به زما امت جنت ته داخلېږي. څونه ښکلې خبره شي د امت خبره ده که او زه الله هغه الله له ثنا ویمه چې د قیامت په ورځ به د ټول مخلوق سفارش زه کوم. دا خبرې ښکلې ښکلې بیانونه تقریرونه پکې وشي. دا خو دا بیت المقدس پورې سفر دی چې کوم کې قرآن شریف کې الله اعلان کړی دی دا خلاص شو. دې ځای کې یو خبره درته کوم هغه دا مفتي شفیع صاحب رحمت الله علیه په معرف القرآن کې غالبا د دې اطلاع دي لیکلي چې کله د هرقل شام ته تلو او بیا هرقل په شام کې ابو سفیان تلی و خیر هغه خو ډېرې اوږدې خبرې دي اوږد حدیث هرقل په بخاري کې هم تېر شوی دی او معرف القرآن کې مفتي شفیع صاحب دا لیکلی دی. هرقل بیا ابو سفیان راغوښتی و د هغه نه یې تپوس کړی و معلومات یې د حضور پاک ته کړي و. نو د ابو سفیان یو خبره وکړه د هرقل وی صاحب دا پیغمبر دروغجن پیغمبر دی. هرقل د روم بادشاه وی ولې دروغجن دی؟ وی دروغجن په دې دی چې وی اوس یو دروغ جوړ کړي دي خلکو ته وایي چې زه په لږ ساعت کې بیت المقدس ته تللی او د بیت المقدس په جومات کې مې مونځ کړی دی. دومره دروغ او د شپې په لږ ساعت کې تللی ما واپس راغلی. چې دا خبره یې کوله نو د دې هرقل بادشاه شاته یو بوډا سپینګیري سړی ولاړ. هغوی بادشاه سلامت تره د ابو سفیان نه تپوس وکړه. هغه وخت ابو سفیان له کافر و چې دا دې کله کم تاریخ یادوي چې دا پیغمبر بیت المقدس ته راغلی. هغه وی دا پلان کې شپه او پلان کې تاریخ یادوي. هغه بوډا هرقل ته وایي وی صاحب دا ټیک وایي دا راغلی دا پیغمبر راغلی بیت المقدس کې په دغه شپه مونځ کړی دی. نو هرقل هغه بوډا ته وایي تا ته څه پته؟ وی صاحب په دغه ورځو کې زه د بیت المقدس خادم وم. ما به د جومات دروازې ماسخوتن بندولې او سر به مې کولولې چابیانې ما سره. وی دا دې چې کومه شپه یادوي چې حضور پاک راغلی دی او د جومات کې مونځ کړی دی او دوی وی دا دروغ دی نه دی راغلی. په دغه شپه باندې ما چې د ماسخوتن د جومات دروازې بندولې نو یو دروازه نه بندېده. نو ما زور لګاو خو دروازه نه بندېده. نو ما ترکان راوغوښت چې ته راشه وګوره دروازه نه بندېږي او جومات کې سامان پروت دی څوک غلی غلا نه کوي.
نو چې ترکان راغی نو هغه وی چې دا بره پله راښکته شوې ده په دروازه تمبه باندې بره درشل چې وي که نه پخوا به دا پلې وه اوس هغه نشته پخوا به یو بره پله وه یو به لاندې پله وه نو په دې دروازه کې به یو دوه دغه و په هغه پله کې به سوري و او په دې تمبه کې به په دې بازو کې داسې میخ غوندې چوړ به چوړ به یې ورته وي نو چوړ به په یو سوره کې ورکوله او لاندې هغه بل چوړ به په هغه لاندې سوره کې منډلې چوړونه به زمونږ د یاد نو هغه چوړ به په هغه پله کې تاوېده د قبضه به نه وه په دروازو کې دا قبضې مبضې سیسټم په هغه زمانو کې نو لالا د پله راځه سره نو هغه بره پله راښکته شوې ده دا دروازه یې نیولې ده د دروازې څوکه نه بندېږي او د شپې کار نه سبا به یې کړو مې ښه په دروازه مې کوله او پرېښه ده سهار چې رالم چې دروازې له مې ګوتې یوړې دروازه په خپله بنده شوه چې لکه دا څنګه چل دی په دې باندې پله راښکته اوس خو پله اوچته را وي شک مې پیدا شو وی چې رالم هغه تیږې له چې کومې تیږې پورې به پیغمبرانو خپل څاروي تړل وی هغه تیږې هغه سورې د زمانو نه بند و کولاو شوې چا په ګوته کولاو کړی او چې مې وکتل نو هغې سوري پورې څاروي تړلې شوي و د هغه تیږې د پاسه سره څاروي د پړي هغه داغ پروت او د هغه تیږې سره خوا کې د څاروي د قدم د سومانو نښې پرتې وی ما لکه سوچ وکړه چې دا د خدای څوک نیک بنده بیګا راته او دلته کې عبادت کو نو دا دروازه ورته کوله او پاتې شو وګوره هغه سوړ هم کوله شوې ده د خدای نیک بندار څوک چې دی راغلی دی او هغه سوړ هم کوله شوې د هغې پورې څاروي هم تړلی دی او د څاروي د خپو د سومانو هغه دغه هم پراته دي نښې هم پرتې دي وایي چې دی وایي چې حضور پاک راغلی دی په دغه شپه او دلته یې مونځ کړی دی صاحب دی نښه ده دا ټیک وایي دی نښه ده بهر کیف دغه ځای پورې په براق رسول الله مبارک تللی دی او د دې ذکر الله پاک په قرآن شریف کې ذکر کړی بعضې حضرات وایي ښه دا خو شو اوس د دغه ځای نه پس بیا دویم سفر شروع شوی دی زمونږ په کتابونو کې دې ته اسرا وایي د شپې سفر دویم سفر بیا د بیت المقدس نه شروع شوی دی اسمانونو ته جنتونو ته او دوزخونو ته شوی دی هغه بیا په پوړی شوی دی په براق نه دی شوی په پوړی شوی یوه خبره زه ستاسو مخکې رونو کوم ډېرو خلکو په خپلو کورونو کې یو پوسټر لګولی دی یو تصویر او په هغې د براق یو تصویر لګولی دی ډېرو کورونو کې شته او د اس یو خشته اس یې جوړ کړی دی وزر یې وله جوړې کړي او د خشته جینۍ مخ یې وله جوړ کړی دی دا ډېر لوی ظلم دی دا تصویر که چا کره مې ویشله وی سوځوی ابوراق چا لیدی دی چا ورته په کیمره تصویر ایستی دی ابوراق چا لیدی دی چا شکل ذکر کړی دی وزر یې کم دی چې وزر یې ورته جوړې کړي دي او د براق شکل د جینۍ عیاذا بالله توبه 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 خدای بر داسې جینۍ مخ ته کتل داسې ښکلې جینۍ هغې مخ ته به یې کتل او په جینۍ شکل د جینۍ دی خپې د براق دي دا براق دی خو حدیثو کې راځي چې بدابتن یو دابه و یو حیوان د قچر نه او دغه نه اوچت او د خر نه او د اس نه راکوټ دغه نه اوچت او د خر نه او د قچر نه راکوټ دی وی او سپین څاروی او حیوان نو شکل یې د جینۍ جوړ کړي دا خو د پیغمبر مبارک غټه بېادبي ده دا غټ ظلم دی د حضور پاک بېادبي ده په داسې څاري به هغه سوځېده چې د هغې شکل د خشته جینۍ وي مخ یې د خشته جینۍ وي حضور پاک به هغې ته کتل ستا په پیغمبر مبارک دا ګمان دی ظالمه دا پام کوئ ګورې په کورونو کې ونه ساتئ دا تصویر دا مکمل اوشلوئ ویې غورځوئ بعضې خلکو فرضي قبر په تصویر کې جوړ کړی دی غټ قبر یې جوړ کړی د خښتو غټ د خښتو قبر او غلاف یې پیچولی دی او په هغې یې لیکلي چې دا د حضور پاک قبر دی خدای ته وګورئ د پیغمبر قبر پوخ نه دی دا دروغ دی هر چا چې جوړ کړی دی دا د خپلو اشتهارونو د خرڅولو دپاره ظلم کوي ظالمان
چته د پردي قبر تصویر اغشتې پردي قبر او هغې ته د پیغمبر قبر وایي نو چې د عام انسان د قبر تصویر وباسي او د پیغمبر قبر ورته وایي څونه لوی جرم د حضور پاک د قبر تصویر کم دی هغې کې خو یو ګوته ځای نشته چې څوک ورته وګوري د رسول الله مبارک د قبر نه غیر چاپیره غټ دیوال تاو دی او بره پیشین ګمبد دی پکې سوړه نشته سوړه د قچې ګوتې برابر سوړه پکې نشته دا بادشاهان چې ورځي نو دا دوه دیوال دي یو د حضور پاک ابو بکر صدیق حضرت عمر رضی الله عنهما د قبرونو نه غیر چاپیره دیوال دی په هغې غلاف پروت دی او یو د هغې نه لږ دی خوا بل دیوال دی نو دا د هغه دواړو دیوالونو میاس کې ورداخلي حضور پاک قبر مبارک نه چالی دی دی هغه لومبو زمانو کې خلکو لیدلی دی اوس نه چالی دی دی او اپوخ هم نه دی د پخو قبرونو خو حضور پاک منع کړی دی نو دا بعضې خلکو فرضي څیزونه جوړ کړي دي او پیغمبر مبارک ته نسبت کوي دا ظلم کوي دا زیاتې کوي نو دغه دی پورې سفر د براق د هغه دی نه پس په پوړی حضور پاک ختېدلی پوړی څنګه وه په پوړی داسې و رسول الله مبارک فرمایي هغه ځای به مې لاس ته رسېده چې کوم ځای زما نظر لګېده جبریل لا سره دی او ختم لاړ چې او ختم د اسمان دروازې ته ورسېده حضرت جبریل علیه السلام اسمان کې دروازې دي دروازه وټکوله د دننه آواز راغی څوک یې وی جبریل څوک دي د سره وی محمد صلی الله علیه وسلم پخپله راغلی دی او که رابللی شوی دی وی نه رابللی شوی دی الله راغوښتی دی د دې څه مطلب چې دروازه کوله او که جبریل ته خو به دروازه خامخا کوله دا د حضور پاک عظمت ښکاره کوي چې دی پخپله نه دی راغلی دی الله بللی دی الله دعوت ورکړی دی دوه خبرې دي یو خدا چې زه په خپل چوجرې ته لاړ شم دا خو زما مینه ده یو دا چې څوک مې وغواړي چې راشه دا بل شان عزت دی دا د هغه مینه ده نو چې بره وختمه نو زما ملاقات د حضرت آدم علیه السلام سره وشو اوس آدم علیه السلام یې دلته هم ولیده هلته هغه سره مې ملاقات وشو نو ما پې سلام واچو جبریل علیہ السلام وی ہاں زابو کا استادی کرے آدم علیہ السلام ما پہ سلام واچا ناغه مرحبا راته وی او راته دعا وکړه چې ډېر ښه بچی مې راغی او خوشحاله شو راته وی چې مې وکتل نو د آدم علیہ السلام نخي طرف ته ډېره ډله وه او ګس طرف ته یو ډېره لویه ډله وه نو چې ښي طرف ته بیا ډلې ته وکتل نو خشته بچي وو نو خوشحاله به شو بیا خندل او چې ګس طرف ته بیا وکتل نو بیا ژړل نو ما تپوس وکړه دا ډله څوک ته وی دا ښي طرف ته د هغه بچي دی چې جنت ته به ځي دی چې هغوی ته وګورې نو خوشحاله شي وخاندي او دا ګس طرف ته د هغه بچي دی چې دوزخ ته به ځي نو چې د هغې ته وګورې نو خفه شي وژاړي بیا لاړم وختم دویم اسمان ته بیا جبریل علیه السلام تپوس وکړه دروازه کولاو کا هغې وی څوک یې وی جبریل وی څوک د سره دی وی محمد صلی الله علیه وسلم پخپله راغلی دی که بللی شوی دی وی نه بللی شوی دی نو دروازه یې کولاو کړه نو حضرت عیسی علیه السلام او حضرت یحیی علیه السلام دواړو سره ملاقات وشو د ترورې بچي اگر چې د عیسی علیه السلام مور د حضور پاک د ترور لور وه خو د ترور د لور زوی ته هم خلک د ترور بچی وایي د ترورې بچو سره میلاو شو عیسی او یحیی علیه السلام سره دواړو سره د هغې نه پس بیا دریم اسمان ته لاړه نو په دریم اسمان کې مې د حضرت یوسف علیه السلام سره ملاقات وشو وی چې مې وکتل د ټولې دنیا نیم حسن خدای پاک ورکړی نیم حسن بیا چې بره وختم څلورم اسمان ته نو د حضرت ادریس علیه السلام سره ملاقات همدقسې به د اسمان په دروازه کې تپوس کېده او دروازه به کولاوېده په پنځم اسمان کې په څلورم کې ملاقات د ادریس علیه السلام سره وشو په پنځم کې د حضرت هارون علیه السلام سره وشو په شپږم کې د حضرت موسی علیه السلام سره وشو وی د موسی علیه السلام نه چې زه کله
واورېدم روان شوم او هر چا سره سلام او مرحبا او هغه ملاقاتونه شو نو موسی علیه السلام وژړل نو جبریل علیه السلام ورته وویل چې ولې دې وژړل وی ژړا په دې راځي چې زما نه وروسته یو هلک خدای پاک را پیدا کړ چې زما نه امت نه به د هغه امت په ډېر لوی تعداد کې جنت ته ځي د خپل امت په هغه ګمراهانو امت خفګان راغی نو په ژړا شو وی اووم اسمان ته وختم نو په اووم اسمان کې مې حضرت ابراهیم علیه السلام سره ملاقات شو بیت المعمور ته ډڼه والی همدقسې چې اووم اسمان ته تلم نو جبریل علیه السلام ور وډبم نو دننه نه آواز وشو څوک یې جبریل څوک د سره دی محمد صلی الله علیه وسلم په خپله راغلی دی که بللی شوی دی وی نه بللی شوی دی نو دروازه کلو شوه نو په اووم اسمان کې مې د ابراهیم علیه السلام سره ملاقات وشو بیت المعمور ته ډډه والی او بیت المعمور هغه بیت دی هغه کوټه ده چې روزانه 80,000 کسان په هغې کې د الله عبادت کوي او چې کومې فرشتې یو ځل په هغې کې عبادت وکړه تر قیامته پورې به نمبر را نشي یو بیره مې ولیدله سدرة المنتهی چې د دغې اسمان کې تنه وه او د اووم اسمان نه پورته څانګې خورې شوې وې او ډېرې ښایسته وې د سرو زرو د سپینو زرو پتنګان پکې ګرځېدل او پړقار یې کوه او د هغې میوه چې وه د هغه بیرې د منګو عمره یا د چاټو عمره میوه وه او د هغې پاڼې د اتي د غوږونو په شانتې وې ډېره ښایسته او ډېره ښکلې وه د هغې نه پس حضرت جبریل علیه السلام ما ته ووایي چې اوس به زما دلته انتها راله زه نور بره نشم بس اوس به بره د بره نور عالم دی هغې به ستا استقبال کوي نه هغې به دې بوځي عالم امر دا ټول عالم خلق دی هغه عالم امر دی هغه جدا دی دې ته ځان له عالم وایي هغې ته ځان له عالم وایي زموږ دا صوفیه ورته عالم لاهوتي وایي هلته به اوس دی بس زما ډیوټي دلته ختمه شوه ما ته د دې دی نه د بره د تلو هېڅ اجازت نشته انا زه بره تلم هلته د الله نورې فرشتې دي اوس به هغه فرشتې تا بره بوځي نو د رب العالمین سره ملاقات وکړي نو دا باقي واقع به درته انشاءالله آینده جمعه وویم انشاءالله خو صرف دومره ده چې د رسول الله مبارک دا ډېر قیمتي سفر ډېره غټه معجزه وه لکه قرآن چې څنګه غټه معجزه وه دا هم غټه معجزه او په دې معجزو کې ډېرې معجزې دي انشاءالله که عمر خدای راکړه نو آینده جمعه به درته بیان کړم که خیر انشاءالله دا د تنګي د ګلباغ د فضیمنان مور وفات شوې ده الله دې مغفرت نصیب کړي او خدای پاک دې وبخي او د ګلباغ زمونږه ریاض مولوي صاحب زما شاګرد و د تنګي د مدرسې مدرس هم هغه هم وفات شوی دی الله دې مغفرت نصیب کړي الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیبي کړي د نیکو اعمالو اجر الله په آخرت کې ورکړي د ملکزو د ارشد علي رور وفات شوی دی او د مومن آباد روح الله وفات شوی دی الله دې دواړه وبخي الله دې مغفرت نصیب کړي او الله دې وارثانو له صبر ورکړي او د بامبوخیرو د کندي د قدیم خان لور وفات شوې ده الله پاک دې مغفرت نصیب کړي الله دې وارثانو له صبر ورکړي د مومن آباد د قریش استاد ښځه وفات شوې ده الله دې مغفرت نصیب کړي وارثانو له الله صبر ورکړي او د کاکړو د کندي د حامد حاجي صاحب مور وفات شوې ده الله دې وبخي الله دې وارثانو له صبر ورکړي او د وارث خان قاري صاحب مور وفات شوې ده الله دې وبخي الله دې وارثانو له صبر ورکړي ډاکټر الهي جان صاحب د هغه والد صاحب وفات شوی الله پاک دې مغفرت نصیب کړي الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي عارف مولوي صاحب زموږ د 400 ډېر ښه عالم و نیک انسان وفات شوی دی الله دې غم وبخي الله دې وارثانو له صبر وکړي زه دا یو هفته په سفر وم زه هغه جمعې کې چې تللی وم اوتې ومه نو بېګا راغلی یم نو زه ځکه نو د جنازو کې مې شرکت نه دی کړی الله یې ټول مردګان وبخي الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او الله دې وارثانو له صبر وکړي زموږ په کلي کې د 40 کاله جمع مونځ کېده چې په کلي کې د نارینه کسانو تعداد 80 جوړېږي یو امام صاحب راغی هغه ویل دلته جمعې مونځ نه کېږي نو که بانډۍ نو جمعې مونځ پکې مه کوئ ښې ویلې 1000 روپۍ نو کې څومره زکات دی او
نو راته بیان کې. نو څلوېښتو کې یوه ده، نو په زرو کې 15 روپۍ دي. ښه 15 روپۍ دعا وکړئ الله ته زمونږ نه راضي شي. الله موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم حقیقي او صحیح امتیان جوړ کړي. الله د رسول الله مبارک د سنتو تابعداران هم جوړ کړي. الله د حضور پاک د سنتو تابعداران هم جوړ کړي. الله د شرکیات او بدعات او رسومات او امن نصیب کړي. یا الله چې دا کوم مردگان مانوونه واغېستل بعضې که نور څوک وفات شوي الله د ټولو مغفرت نصیب کړي، وارثان ته صبر ورکړي. او یا الله که څوک بیماران په دې مجلس کې یا په کورونو کې ټول له روغ صحتونه او شفا ورکړي. که څوک قرضداران یې قرضونه اخلاص کړي. خدای که د چا بچي ني یا شته خو نارینه اولاد ني الله نارینه اولاد یې ورنصیب کړي. که د چا په ګاونډ کې په کورونو کې اختلافات او ناچاقۍ وي الله په روغو باندې بدل کړي. الله موږ د حاسدینو د حسد نه وساتې، د بغضیانو د بغضون نه مو ساتې، د شریانو د شر نه مو ساتې، د ساحرینو د سحر نه مو ساتې، د بد نظرو د بد نظرو نه مو ساتې. بچیم کامیاب کې او خدای راغلی جمع ټوله وبخې. یا الله زموږ د جومات سره د مدرسې سره چې چا مې امداد کړی دی الله ته ورته د هغې بدلې په دواړه جهانه ورکړي. او دعا وکړئ چې خدای پاک زموږ د مابقیه کار په خیر سرته ورسوي. الحمدلله رګړیان هم پکې وشولې او بس اوس پکې د شیشو کار پاتې دی، د بجلی کار پکې پاتې، رنګ روغن پکې پاتې دی. او دا دې جومات کې موږ دا خیال ساتو چې دا زموږ محراب دی دا برابر کړو، دې کې هم لږه تزیین وکړو، لږ ډولې یې کړو. دعا وکړئ چې دا دې له خدای پاک اسباب برابر کړي. او چې کوم زموږ اصل مقصد دی ادا چې دې کې د جمعې منځونه کېږي په دې دواړو جوماتونو کې، او دواړه نه اوس خو یو دی، او پکې درس د قرآن یې دعا وکړئ چې خدای پکې د قرآن درسونه جاري کړي. یا الله ته زمونږه د دنیا او د آخر خیر او برکت نصیب کړي، او د دنیا او د آخر د فتنو نه پام او امان کې وساتي. اخر وخت کې په خولې دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد